صل على رسوله الكريم أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ډیرو ګرانو ښاغلو راغلو مشرانو کشرانو همزولو د ټریفک پولیس مشرانو ځوانانو شازلمو نیک هیلې او احترامات ومنئ ټولو نه وړاندې د پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم عظیمه تحفه درځانه قبول کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام. یقینا نن هغه عظیمه ورځ ده، نن هغه بختوره ورځ ده چې په دې ورځ باندې په 23 مارچ باندې قرارداد پاکستان پیش شو او بیا په دې عظیمه ورځ په برکت باندې دغه قرارداد هغه منظور شو او د دې برکتي ورځې د برکته بیا په 1947 کې رب لا یزال مونږ له د لا اله الا الله په نوم باندې یو عظیم ملک پاکستان راکړو. عزتمندو دا هغه عظیم ملک دی چې د دې ملک دپاره زمونږ مشرانو قربانۍ ورکړي دي، زمونږ کشرانو قربانۍ ورکړي دي، زمونږ تورسرو قربانۍ ورکړي دي. نو د دې دپاره به انشاءالله لکه څنګه چې نن د ټریفک دا پولیس خپله جذبه ښکاره کوي دغه شان به مونږ هم انشاءالله خپله جذبه ښکاره کوو او په دې ورځ باندې مونږ تجدید عهد کوو. په دې ورځ باندې مونږ دا پیغام دنیا ته ورکړی دی چې په مونږ کې سندی نشته، په مونږ کې بلوچی نشته، په مونږ کې پنجابی نشته، په مونږ کې پټان نشته، که یو صرف او صرف مونږ یو پاکستانی یو او د دې پاکستان د بقا لپاره د دې د سالمیت لپاره به انشاءالله مونږ وینه ورکوو، مونږ به قرباني ورکوو، مونږ به هر سختي ته ولاړ یو، مونږ به هر ټکر کې ولاړ یو انشاءالله. تاسو ټول تیار یې که نه؟ انشاءالله. او د دې ملک دپاره به ولې قربانیانې نه کوو؟ ځکه چې زه هم د یوې پارټۍ سیاسي پارټۍ سره تعلق لرم، د پاکستان پیپل پارټۍ سره. زما مشران په دې ملک د ازادۍ دپاره د دې د جمهوریت دپاره هغوی شهادتونه ورکړي دي، هغوی قربانۍ ورکړي دي، هغوی وینې توی کړي دي. نو انشاءالله زه هم د پټوس افغاني زه به هم د دې ملک دپاره د دې خاورې دپاره د دې د بقا دپاره انشاءالله خپل جان خپل مال خپل وخت انشاءالله دا به زه ورکوم او تاسو نن واده وکئ، تجدید عهد وکئ، د دې ملک دپاره به قرباني ورکوو که نه؟ انشاءالله. چونکې سټیټ سیکرټري صاحب وایي چې وخت کم دی، ټیم لږ واله. د خپل طرفه زه د ټریفک پولیس دا څومره مشران دي، دا څومره نوجوانان دي، دا نور پولیس والا نوجوانان دي، ډي پي او صاحب دی، زه در خپل طرفه خراج تحسین پیش کوم او رب لا یزال دی زمونږ په دې ضلع کې هم دغه شان مشران راولي چې په هره خوشحالۍ کې په هره سوکالۍ کې زمونږ سره څنګ په څنګ ولاړي. اجازت ته نه اخلم چونکہ سٹیٹ سیکرٹری سے د وینا مطابق وہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندی سے خود پوچھی بتا تیری رضا کیا ہے.